په دې پاکستان کې هر ورځ نوې انوار خيږي. نو دا نن جمعه په کې د نوې انوار دا په ستمه بیاي او کساقل لرین زما په دې خبرو به پوه شي او زکاوت او سوچ لري. عزیزانو دا ملک داسې ملک دی چې مثال د خره د زوی دی. خره ته چا ویل مبارک شه زوی دی وشو، هغه ول خدای دې بیخه مباسه ورپسې زما زوی کو شو مال به څه خیر په لاس راشي او خپل پیټه بوړي او خپل بوړم. نو پاغه تمام اوسه خره د زوی مثال دی. هر سړی چې پکینی خپل پیټه وړي او خپل بوړي، نه به گاډي والا د گاډي نه خلاص شي، نه به ریړې والا د ریړې نه خلاص شي، نه به چابړي والا د چابړي نه خلاص شي، نه به بیروزګار ته روزګار ملو شي. په آرام کې نه م په خوشالېږي او م په خپکېږي. خدای چې څه کوي هغه ډېر ښه کوي. دا فیصلې په دې ملک کې د ملک او د ځمکو فیصلې نه وي، دا د اسمان فیصلې. په اسمان کې فیصله دا وشي چې تاسو ته یو خبره وکم. حدیث کې راځي چې د الله کم سړی خوښ نو د خپل خدای ټول ملائکې راوغواړي چې دا پلانې سړی مام خوښ کو تاسو هم خوښ کړئ. ملائک ټول آمنا وصدقنا کی چې یا الله زمونږ هم خوښ. بیا د اسمانونو ملائکو ته وایي چې د ځمکو ملائکو تم وایي او د خلقو په زړه کې هم دا القاء کوي چې دا سړی خدای هم خوښ کړی دی او تاسو هم خوښ. او دغه اعلان د خدای صرف پدې کېږي چې د کوم خلقو خدای سره لگاو تعلق. زمونږ خدای سره لگاو تعلق نشتا، دنیا سره هم لگاو تعلق دی. ضمیر فروش، ایمان فروش، بی دینه، بی ایمانه، بی حیا، بی غیرته، دا زمونږ د ملک میشن دی. په ایمان وایي چې دا د خپل زمانه دا ینګ دا نوجوان طبقه ته ګوره، خو خالی د لوپټې ضرورت ته لګا لوپټا ور په سر کا کمپلیټ خزه ښکاری کنه ها کمپلیټ. بیا دې چې سار ټایم کې وګوره او دفتر او تنظیم میک اپ کوي. په خدای باور وکړه مالی دلی دي هلکا غوندې سرخیم په شونډو مګي او هلکا غوندې پاوډر مګي مالی دي او کني درته خامہ زه پټي خبرې ماما نه کوم. سبا چې د چا شکی راشي دفتر ته ځان سره بوزم او درته خام دا په خپل صادر به ولا شونډو مګم زته یریګم هم نه. ته وګوره چې خړی بشي رنگ به تلاش او که زما صادر سور نشو جرم بدرک. نو کرداری طور مونږ ټول خزیو خیال امراغه بس اسه د سليمان عليه السلام کیسه مې درته کړې و چې هغه دود ماده ورته ولې لیټ را لې یو مسلې تاسو چا کړو سوي چې خزي ډېری دي کسړي ډېر دي ول مال چې خزي ډېری دي ول تاسو څه پتا وې صاحب چې کم سړی د خزو منی عام خزانه نو دې زمانہ کې د خزو منلو والا ډېر دي نو هم په خزو کې شمار کړ. هغه زمانہ کې د سليمان عليه السلام اوس خور سړی د خزي ټټي دي دا ګیرو والا نه دي. تاسو ورشي د پبو میا سے زیارت ته دومره ګیره به پری درینی می لیشتي بې او صاحب یو کوچنډې به پوګي بل به پترخ کی یو به ګوتی نه نیولې او دونډړای به ورپسې او میا صاحب له بیره روان. شیخ صاحب راشي شپارسی کې منجور ته وی چې لک خجا روپیا هوا ډېر لوی بادي دي په خپو کې اخه کټه منجور ناس دي په زیارت کې سیوا پی جارو مو ای دمیم کی شیخان په دې قهر اخته دي، میخان په دې قهر اخته دي، سرمایدار په دې بل قهر اخته دي. ټول ملک دې داسې. د مولانا روم کتاب د چاپلاس کې یو سړی ته تپوسو کو چې ای چیست فارسی کې وای، پښتو کې ورته وای دا څه شی دی، اردو کې ورته وای یہ کیا ہے، انکو کې ورته وای ایکیوے، عربي کې ورته وای ما هاذا، انګریزي کې ورته وای واٹ از دس. پس پدیم نه پويږي نو سین تزان وغورځوي، سین تزان لو کوي، لو اسم یې که خیری سترګو سترګو کې می کیږي داسې ورته وای ای چیست تلاش کې د سدي اسړی ورته وای ای مسنوی است. مسنوی دا معنا ده چې دا اوریدل پکار دي. دا څه شه دي؟ اوریدل پکار دي. اسړی ورته وای چې ای مسنوی نیست، ای مشنوی است. مشنوی د مسنوی په ځای هغه وی ای مشنوی است، دا اوریدل نه دی پکار. نو دا سړی ورته وی چې تو خو یک ذره ببین لکه خو یو ګوره د خدای بنده هغه به بیتی راکا چې ورکړه خو چې کولاو کړه. دا شعر په مسنوی کې نشته. دا کرامت د مولانا روم بعد الموت 950 کال د مولانا روم
کنی ایسا گے ملعون تو عو میں کنی مثنوی ماتو مشنو میں کنی ایسا گے ملعون تو عو میں کنی اوس پی ملعونہ تو ولی غپ غپ کے مثنوی ماتو مشنو میں کنی زما مثنوی توے چې د دې اوریدل نه دي پکار دا شعر د مثنوی نو دا کرامت بعد الموت چې په مثنوی کې سړی تر ښکارا شي یو ټکی مې درته وړاندې کړو چې تاسو پښتو په دې مثالونو ډېر ښه پوهئ که خره 2 کروڑه ټوپونه ووهي چې ما استه واده کوي واده بشي خره خو پیژنئ که نه خره 2 کروڑه ټوپونه ووهي چې ما استه واده کوي واده بشي ودیږي به چاته چاته به ودیږي نو خره قوم استه نه ودیږي خره قوم بم خر ته ودیږي یو بزی بل برازی بل بزی هر څه چې خو خر به نو خره وای بیا خرو ته واده شوی که خیری مبارکم شه دغه څه فیصله بدر باندې په دې زړه کې بغشي الله درنه نباسي غش یو سوره غم بده پزړه کې لا جوړ نه چې بل سوره بدر کې وشي بل سوره بده او زخم به جوړ نه چې بل سوره بدر کې وشي بل بلا جوړ نه چې بل بدر کې وشي دغه بدر چې سو پورې تاسو بنده پرې خینه یو خدای مسره کړي نه بنده پرې دی او خدای سره کې ته تماشا کوه د ارڅ بتا پسې منډې وای بیا نن روټای د پاره د ملک سال جوړ کړي د قوم سال جوړ کړي روټای خبره ده کنه نور څه خو نشته نه دین شته نه مذهب شته روټای دا او کورسای دا او اقتدار دی اوسره اوس په نواز شریف د کفر فتوا خو نه ولګېدلې چې کافر شوی او غلام اسحاق لړا کړو ما غلام اسحاق څه شه ده ما وی چې په دې قبر کې یو خامار وی داغه په دې سر یو وړو کې لړمې د دینو کومره هغه خامار په دې سر هغه لړم ګرځي خامار ته وای چې کده کړه کو نو ټک در کوم یې را کوم بس خامار د یاره غلې پروتي رپ نه وای لړم دومره غوندي او دومره لوی خامار چپ کړي نو دا هغه لړم دی چې د ملک په سر ناست خو چې ټک څوک کی د غرور خبره د دې شپاو کا چې میرا منتخب حکومت کوئی نہیں توڑ سکتا ہے کوئی نہیں توڑ سکتا ہے چې ډت شو د شپې ډت در کو سار دینه حکومت او نتوي او کنو بټو تقریر کو چې میں میجارٹی یہ کرسی بڑی مضبوط ہے یو سړی پر راغی چې سترګم د غریب یو په یو طرف او بل په بل طرف کم خیال کړی د ضیاءالحق صاحب خسړی او سترګې کګي هغه پر راغی دا سړی چې ولا ورکو چې میجارټی ملاړو لوري رااله لوري ویل وا ما بسو کو خوځي همدغه نری لړم چې پیو ډچې ولا ورکو ټیک شو میړې ولا راونی و چې قانون د لاس کې واغستو پلانې دفعه 25 کروڑه دفعه د بنظیر په میړه جوړې کړې هغه پرون پاک پدریز من صابون وینځلې شو سور مولته جوړ شو وزیر شو کنه پاک دستا د ملک قانون دی اټولې دفعه ختم شو بس د چې څومره الزامات په اف آی آرونه په چاک شو هغه ټول ختم شو پاک دستا د ملک قانون دی قانون د پاره به سبا الیکشن کې تاسو ځانونه بیا وګورئ بیا ستاسو ایمان ماته معلوم دی پرون را چاته پوسو کوي دا مليان به څه کوي تاسو مرګري کېږي ور سره کنه مال شلزل مليانو سکار دی خر ورته پکټ کې سملاو سپین صادر په واچو موږ د خرم جنازه کو چې بازمیر قوم ور سره مرګريو بازمیر قوم چې ځان ته څوي زه خو بے ضمیر او ما ملا پکې لا چا کړې با ضمیر قوم خپل ضمیر پرې خو زیتانه مخ کې پرېدم یو سړی ماته وی ته کشمیر ته تلې مال نه ول ته څنګه مولای چې کشمیر ته نه تلې مال ته تلې ول نظم نه تلې مال د دله قوم امام چرته غیرتی کې دیش ول نه نشي کېده مال خو به غیرته چې څنګه ته داسې زین کنه چې ته نه تلې زم نه تلې
دا ستاسو ایمان دی. تاسو به وګورئ په شنو چایو په تورو چایو خپلې ښځې راوباسئ او پولینګ سټیشنونو ته یې بوځئ که نه بوځئ؟ او د دې ملک یوه ښځه 10 مرونه کوي که نه کوي؟ هر پولینګ سټیشن باندې ګرځئ او ورته وایي چې زما پلانی میړه دی، بیا بل پولینګ سټیشن له بوځي چې زما پلانی میړه دی، بیا بل یعنی زما کور ته چې راځي نو زمونږ ښځو 80 میړونه کړي. کوي که نه کوي؟ سبا به بیا وګورئ په تورو او په شنو چایو د دې قوم ګډېده په سړک وګورئ، تورې او شنې پې اوس کوه الیکشن کې درته ګډېږي او خوټ کېدلې وریجې پې وخوراوه واده کې درته ګډېږي که نه؟ وریجې در باندې خورم او ټرک درته ودروم او بیا لا چې ډولکي والا هم در سره کېنوم. واه واه تو نالت په داسې ملک، تو نالت په داسې قوم. وریجې دې وخوړې کور دې وران شه خو زوره کېږه که نه؟ کور ته ځه که نه څه ډولی کې زهر وخورې کور دې وران و روټۍ در کره نه وه چې بس چټ درغلی نه و بیا را خلاصې صاحب وریجو ته څوک ټینګېدی چې د ماشکیرونه یې چا ډولکي ته به ګډېدو نو ګډېږي څه له خو وریجې دې وخوړې به زوره کېږه نو ټرک ته یې وخېږي چې هله جاني دی او بیا یې په موټر لا څه شی جوړ کړي. هغه شی را سره لاس کې نشته چړه مې پې یخ شي په دې ملک، هغه پاور مې لاس کې نشته. بیا دا غریب نن د غریبو حال ګوره، غریبان لګیا سو شو خو شو بد شو پلانې شو ډینګرې شو لکه ته څه کوې خوار شې د خرې بچیه په آرام کښېنه، ته خو د خرې زوی خو خپل پیټې به وړي خپل به وړي تا له څه فایده را رسي. نو لږ سوچ وکړئ، خدای ته وګورئ، بدبخت قومه خدای ته راجع شئ، خدای سره رابطه او تعلق پیدا کوي، یو نری غوندې درد دې ځای کې د خدای متعلق پیدا کوي. والله العظیم چې دا هر څه به درته ګپ ښکاري او ټوکې به ښکاري او مخول به ښکاري، دا هغه ذات درد چې در تړه کې پیدا شي دا هر څه به درته ګپ ښکاري. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته هغه درد پیدا و، دومره عبادت یې کړی و چې کوم مقام ته ورسېدو د کوفې په جامع مسجد کې تقریر کوي چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام. یو سړی را پاسې وی حضرت بیا وایه دی ورته وی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام. پاک دی هغه ذات چې چا په یو شپه کې خپل محبوب اسمانونو ته بول. سړی ورته وی په یو شپه کې اسمانونو ته ویلې آو وی دا زما عقل نه مني، زما عقل دا نه مني چې په یو شپه کې اسمانونو ته عربونه میله مزل دی، یو شپه کې څنګه لاړو. بیا لیلن کې تنوین تقلیل دپاره د شپې په یو پړک کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وایي چې ستا عقل یې نه مني؟ وی نه زما یې نه مني. ویل ځه وځه ځه کور ته لاړو په غوسه. ښځې دغه کوله سرخه پېژنئ؟ سرخه دې ته وایي چې پخوا به د جولاګانو هغه کډای باندې کپړې جوړولې نو هغې دپاره به ښځو په سرخه باندې په هغه دغه تارونه ښې جوړې دې ته سرخه وایي. سرخه یې کوله ښځې ورته ویل ته خو ډېر زر رالې. ویل بس بیا به دې جومات کې زه مونځ ونه کړم. ویلې ولې؟ ویل وایي چې پیغمبر په یو شپې په یو پړک کې اسمانونو ته تللی او بیا په شپه کې واپس راغلی. دا دومره لرې مزل په یو شپه کې تللی او راغلی، دا د چا عقل مني؟ ښځې ورته ویل ځه چې عقل دې نه مني ورشه دا منګی واله لږې اوبه راوړه، کور کې اوبه نشته. منګی واغستو سیند غاړې ته لاړو، منګی را ډک کو کېښو، خیال یې وکړو چې ګرمي ده لږ ولامبه، جامې وویستې منګي د پاسه یې کېښوې او سیند ته کوشو. چې کوشو سیند والا ټیله ورکړه، چې ټیله یې ورکړه هغه غاړه یې وغورځول. چې هغه غاړه یې وغورځولو بربنډ چې ګوري هلته یو سړی دی چې میان نیسي په سیند کې. هغه چې وکته چې دا خو ښځه راوغورځېده د سیند نه، ده چې ځان ته ګوري ښځه شوی دی. و خو څه شی سړی و، خو چې سیند ټیله ورکړه هلته وغورځېده چې ګوري ښځه ده. میانې چې نیوه هغه وی چې فوی دا خو زنانه ده او اوبو راوغورځوله. هغه زر خپل صادر واغستو پې ویې غوړول، پټه یې کړه، صادر کې تاو کړه. څه چل دی؟ ویلې بس اوبو راوغورځوله. اوس دې دام نه وایي چې زه سړی وم او ښځه شوم. نو اوس به تاسو وایي چې سړی څنګه ښځه شوی و.
نو دا تصورم مکوه چې سړی څنګه خزه شوه. هغه مایګیر بوتله کور ته ښځې څنګه چل دی ویل بس سیند کې مې لمبلو او بوټېله راکړه راوغورځېدم. اوس دا حل نشي ویلی چې زه سړی وم. بېګالی ملا راوستی دی. مایګیر خیال کړی چې ښځه مې هسې نشته خدای تیاره راکړه. غوټې پې نکاح تړلی چې نکاح یې پې تړلی دی 12 کاله یې د مایګیر سره تېر کړه او په 12 کاله کې هر کال به زوی کېدو. 12 زامن یې وشو. یو ورځ بیا ښځو سره منګی په سر کړی چې راځئ چې د سیند غاړې ته لاړې شو بم و بم راوړو او به لامبو لګې. نورې ښځې م دي ورسره دام ده به د دې خو هر څه هیر شو چې لاړم بل جنس شو. جامې ویستې دي او بوته کوزه شوي دي ټولې ښځې. دام کوزه شوې ده چې کوزه شوې بیا سیند والا ټېله ورکړې ده چې سیند ټېله ورکړې غړپ چې د سیند دې غاړه راغورځېدلې چې ګوري منګی هم پروت دی او د ده هغه جامې هم پې پرتې دي او چې ځان ته ګوري سړی دی. زر هغه جامې راواغستې واغوستې. اوس تاسو به وایي چې دا څنګه چل دی؟ عزیزانو دې ته وایي کرامت. کرامت د اولیاءو حق دی. دا د عقایدو مسله ده او د عقایدو مسله ده د شرقاید عبارت دی چې کرامت بعد الموت هم حق دی. د مرګ نه وروسته هم د ولي نه کرامت ثابتې دی شي. زما په دې خبره پوهېږئ عزیزانو؟ سړي چې وکته بیا سړی دی. اجامې زر زر واغوستې منګوټې را په سر کو او کور ته چې راغی ښځه یې همغسې علاجي هغه سرخه کوي لګیا ده. ورته وی دومره زر راغلې سیند له تللی وی او دومره زر راغلې. دی ورته وایي بیړه دې غرقه شه زما 12 زامنه مو شو ته وایې چې زر راغلې. له همغه وختو ښځې سرخه کوله له اخلاصه کړې م نه وه. همغه ټایم جومات له یې منډه کړه چې ګوري همغه ټایم دی شیخ عبدالقادر جیلاني په منبر ولاړ دی او دا آیات وایي چې سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. دا ورته د لرې نه آواز وکړو چې صدقت یا شیخ صدقت یا شیخ. زما دې په خدای قسمی چې رښتیا وې. الله د سترګو په رب کې پیغمبر بوتلیم شي او راوستیم شي. د ورته آواز وکړو نږدې راشه چې منځ شو خلق لاړه ځان سره کېنولو چې کیسه څه ده. هغه ورته ما سره خو داسې چلو شو 12 کاله مې تېر شو لا همغه ټایم دی. وی الله هر څه کولی شي که نه شي کولی؟ وی کولی شي. وی چې الله هر څه کولی شي. همغلته ناستو او د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په لاس یې بیعت وکړو او د هغه مقبرې سره جغت اوس خخم دی. تاسو پوه شوئ؟ نو عزیزانو معامله ټوله د خدای ده. ټوله د خدای ده. په دې ځمکه چې څه کېږي خدای کوي. کم قوم چې ضمیر نه لرلو بې ضمیره، کم قوم پړه کې چې د الله د دین غم نه، کم قوم په زړه کې چې د خدای عشق او د جناب محمد رسول الله عشق د ابو هريره او د حضرت انس په شان نه، هغه قوم بم دغسې خوار و زار وي. مونږ خدای پرېښی دی بنده مسره کړی، بنده پسې منډې وو او کارم نه کېږي. الله له چې منډې ووایې قرآن کې یو قصه راځي، وإلى عاد اخاهم صالحا. د صالح علیہ السلام قوم راغی او صالح علیہ السلام ته ویلي چې دا په دې میدان کې یو کاڼی پروت دی، ډېر عظیم کاڼی دی، مونږ به ستا پیغمبري اله ومنو چې دا کاڼی مات شي او دې نه یو اوښه راوځي، اوښه، او هغه اوښه 40 ګزه اوږده او 30 ګزه لوړی او دومره پوی کوي. ویلا سمود اخاهم صالحا، چې ټول سمود قوم ته کافي کېږي. صالح علیہ السلام وایي چې دا خو زما وس کې نه دي. الله ورته فکر مه کوه، ورشه دې کاڼي ته په ګوته اشاره وکړه، کاڼی به مات شي، اوښه به ترې راوځي. ورشه قوم ته یې راځئ. بچې راغی په ګوته یې کاڼي ته اشاره وکړه، کاڼی 2 ټوکړې شو، اوښه ترې راووته، 40 ګزه اوږده وه او 30 ګزه لوړه وه او پاټکې لنګه شوه او دومره پای به یې کول چې ټول سمود قوم ته به کافي کېده. یا الله په دې کاڼي کې اوښه. الله ورته وایي چې ای صالحه 4,060 کاله وشو چې په دې کاڼي کې دا اوښه ما پیدا کړې ده. او 4,060 کاله کاڼي کې دننه اوښې ته روټۍ چا ورلېږله او ګیا چا ورلېږله
او خوراک چا ورلېګل ته پوه شو نن په خوراک پسې مونږ ګوره لیونی مولانا روم لیکلی دي چې بادشاہ په ښکار وته نو شروان بادشاہ په ښکار وته چې ښکار یو کو نو هغه واخې ورته کړي وزیران ور سره خوړې چې خوړې نو هغه یو کارګر راغی او د دې بادشاہ د مخې نه روټه او تختول بادشاہ وی چې کارغه څنګه دا جرأت وکړي چې د بادشاہ د مخې نه روټه او تختول 500 شور پسې ورمنډه اوس کارغه په هوا روان دی او بادشاہ ورپسې لاندې روان دی یو غرن هغه غاړه واوړې د وزیرانم ورپسې چې واوړې دو چې ګوري الته د غرن هغه غاړه یو سړی دی د لاسونه شاته او خپې داسې کونډل په خپل صادر او پټکی تړلې داسې په ډډه پروت دی د کارغه روټه یوړه هغه سړی له په خوله کې ورکړ چې ورکړه چې دا بادشاہ ورورسېدو سړی ته وایي چې دا څه کیسه ده هغه ویل څه تپوس کې سوداګرم په دې لاره روانو ما غلونو وشو کولم او په خپل صادر او پټکی وتړل مغیرانه لاړو بزې پروت څوک راځیم نه په دې لاره چې پرامي نيزي ول څومره مو دا شو ول 2 میاشتې وش د روټه او د بوس چل کې ول چې کله نغلو تړلې مو مغیرانه تللی دي دا کارغه ټیم په ټیم راځي او بم راوړي په خله کې راکې او روټه هم راوړي په خله کې راکې مولانا روم وی اسبب ها بگذرو تقوا طلب اسبب ها بگذرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب اسبب ها بگذرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب ہیلے لٹول پریدا تقوا کا خدای سره جوړاو کا د خدای نیک بندگانو تنیز دې شاغي سره جوړاو کا نو چاغي سره د رابطه پیدا شوا نو تا خدا روزی رساند بے سبب خبر بم نه اور اٹھائے بتا پسیرا منډي وای خبر نو دا خبرې په بلا ولې او په دغه تمام مو سي بس الله چې سکه بدغه عقیده ولري چاغه یو عاشق ناستونو سحر ټیمو نره غوندې باد پیراغه نو دې باد ته وای چې سبب کوچے جانان گر ہمی گزری سبب کوچے جانان گر ہمی گزری اذا لقیت حبیبی فقل له خبری او د سحر بادا کزما د یار په کوڅه کې تیرې دی او دی لیدو نو لږ زما حال ورته وایا او بیا ورته وایا چې تورا چې سود کې مرا بهجر می سوزي تورا چې سود کې مرا بهجر می سوزي ولو فرحت بهذا رضيت بالضرري سپلاس درځي چې ما په خپل جدای کې سوځه او کته زما په جدای او سوځولو خوشاله نو ستاد لاسه پسې سوځېدو زه خوشاله نو معاملې ټوله د خدای ده مونږ سره چې ارڅ کوي خدای کوي او مونږ کې زیاده